बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। په سټیج باندې موجود موږ سره زموږ د قومي وطن پارټۍ ملګري په هغې کې موږ سره بهتاج خان دی، انیس دی، نعیم خان دی، امیر جمشاد دی، موږ سره طارق بھائی دی، نعیم سرزبه ده او دې سره زموږ د قومي وطن پارټۍ نور ورکران او بالخصوص زموږ د لوکل تانې ایسیچو صاحب، ذوالفقار صاحب او زموږ صحافیان ملګري رونه او د میډیا ملګري ټول ته په جمع السلام علیکم. او تاسو ته موږ ته هر کلیم وایو چې کله موږ تاسو ته ویلي تاسو راغلي د عوامو سره د قومي وطن پارټۍ ورکران سره تاسو ولاړې ملګرو. دا نننی پریس کانفرنس چې دی نو دا زموږ د امن و امان باره کې دی. کم چې تاسو نن سبا ګورئ چونکې حالات په ټول پاکستان کې خراب دي او بالخصوص منګه د خپل لوکل د دې ځای نمائندګي کوو نو لازمي خبره موږ به عوامو لپاره اواز هم اوچتو او چې کم کم مسایل دي نو به موږ خپل انتظامیې ته مخامخ کوو او دې کې هیڅ شک نشته چې زموږ انتظامیه هم کار کوي، دا نه چې نه کوي. نو چونکې نن سبا چې کم مین زموږ د لوکل وجه دا ګوره زموږ پر ملک کې روزګار هر څه ډېر زیات خراب شوي، تعلیمي نظام روزګار نشته دی، یو افراتفری ده او دا سره سره بیا زموږ په علاقه کې په دې مرزو ایریا کې نو داسې لوکل زموږ د 400 کې کو تاسو وګورئ نو نن سبا د غلاګانې ډېرې زیاتې شوي دي، د ډکیتۍ ډېرې زیاتې شوي دي. عوام هم چې پریشانه دی، عوام دا وایي چې یاره زموږ خو روزګار نه و، زموږ روزګار نشته دی او بیا سره سره کو موږ سره ل 100 روپۍ هغه موږ نه داسې لوټ شي. موږ سره ډېر ملګري رابطه کوي چې یو دکان بچې 10 بجې کلاو 11 پورې یا 10 پورې نه وایي چې موږ د مجبورۍ نه 2-3 غنټې خپل ټیم کم کړی چې موږ په وخت کور ته ورسو چې هغوی سره ل 100 روپۍ چې دا موږ نه څوک وانخلي. زمونږ عوام موږ سره رابطې وکړې، خلک په دې باندې مجبوره شوي چې موږ احتجاج وکړو روز و، خو نه د احتجاج هم د یو شي حل نه دی. موږ چې څنګه عوام موږ سره رابطه کړي دا شانې موږ خپل انتظامیې سره، موږ خپل ایسیچو صاحب سره، موږ ډي سي پي صاحب سره، ډي پي او صاحب سره چې دا شان زموږ رابطې او هغوی هم دې کې چې شپه ورځ یوه کړې ده هغې دپاره کار کوي، عوامو دپاره کار کوي او دا خلکه چې راونیسي هغوی له سزا ورکړي. زموږ د ایسیچو صاحب دا کې ښه کافي کار هم کړی دی، خلکو ته لاس هم اچولی دی، خلک یې نیولي هم دي چې کم په دې کې انوالو دي. خو لازمي خبره ده هر شی چې الیکشن ټایم اخلي لکه دوی هم کوشش کوي چې داسې یو سړي ته سزا میلو نه شي چې هغه په دې شي کې ملوث نه وي. ټیک شو ډېر خلک یې داسې نیولي هم دي چې دې کې ملوث دي. نو موږ چونکې د خپل انتظامیې نه دا مطالبه کوو، دا ډیمانډ کوو، دا یو ریکویسټ کوو د عوامو دپاره چې تاسو کوشش وکړئ چې په هغه کې څونه پیشرفت کیږي، کم خلک دې شي کې انوالو دي نو هغه زر ته زره دی هغه ونیولی شي او د حالات کوشش وکړئ چې دا کنټرول شي. همدا وجه وه چې موږ نن یو پریس کانفرنس وکړو نو زموږ ایسیچو صاحب هم راغلی، زموږ د میډیا صحافیان ملګري هم راغلل. لکه ایسیچو صاحب هم تاسو خپل وګورئ چې یاره په دې دا کې دوی څه پیشرفت کړی دی، د حالات خراب شوي دي، دا څونه وخت نه خراب شوي دي او دې څه کار وشوه. نو چونکې حالات ټیک نه دي دا یو وجه پریس کانفرنس موږ وکړو. زموږ قومي وطن پارټۍ مشران او موږ بالخصوص د دې PK57 خلک چې دی نو موږ د خپل عوامو سره ولاړ وو، موږ دا هر څه ګورو چې حالات خراب دي خو بهرحال احتجاج او دغه بیخي اخري حد وي او دا خلک الګ کوي چې کله انتظامیه کار نه کوي. نو دې کې شک نشته چې ایسیچو صاحب موږ سره رابطه کوي دی، موږ هم سره کوو او موږ خپل انتظامیې ته ایسیچو صاحب ته دا وایو. دا موږ مخکې پریس کانفرنس کړی چې موږ دا غلط سړي سپورټ نه کوو، کم سړی دی کې انوالي کوه منشیاتو والا سړي کوه یو سړی غلا کوي دغه کوي لکه چونکې بینګ سیاسي سړی خو ما لا خبر نه پکار خو زموږ کوشش دی چې یو سړی غلط دی نو هغه موږ دوی ته خپل وښیو چې سړی غلط دی نو هله به زموږ معاشره ښه کېږي، هله به زموږ معاشره ټیک کېږي. نو دوی ته زموږ مکمل چې دی دا لکه د قومي وطن پارټۍ طرفه دا دوی ته یقین دهاني ورکوو او دا ډاډګیرن ورکوو چې زموږ به تاسو باندې هیڅ قسم څه راغلی نه او تاسو کوشش وکړئ چې د حالات څونه خراب شوي دي د عوام چې نور مایوس کول نه دي پکار. آلریډي چې دی هغه ډېر زیات چې دی د بېروزګارۍ او د غربت او د هغه ډېر زیات تنګ کړي دي نو تاسو کوشش وکړئ. موږ دعوا به تاسو سره وه،
موږ عوام هم دا پکار دی چې یاره زموږ په کلي کې زموږ په علاقه کې غلط سړی کو په منشیاتو کې نوال دی لکه زیات تر چې دی هم دا خلک کې کنه دا به وایي چې دا منشیات والا خلک دی چې هغوی لکه ښه خلک پکې موږ نو زموږ په علاقه په دې کلیو کې هم شته دی چې روزګار یې پرېښي دا کارونه کوي نو هغه بیا الټیمیټلی څه کوي نو هغه به چېرې غلط لاره اختیاروي نو موږ عوامو له دا پکار دی چې موږ به د خپل انتظامیې سره د خپل د لوکل تانې سره به موږ کوآپریشن کوو موږ به دا سړي سپورټ نه کوو چې هغه موږ ځان ته خپله مسله جوړوو موږ له دا پکار دی معاشره بله ښه کېږي چې یاره موږ خپله یو سړی آیډنټیفای کړو او دې مشرانو ته او دې انتظامیې ته موږ وښوو چې راشئ دا سړی غلط دی چې موږ د هغوی مرسته ونه کوو نو په دې دغه کې چې موږ دا پریس کانفرنس وکړو او دا مشران هم راغلي دلته ناست دي او همدې لپاره مې راوستل چې یاره دا تاسو سره مخاطب شي او دوی اوسه پورې موږ ته پته لګي چې کار یې ډېر کړی دی خلک یې ډېر نیولي دي نو انشاءالله موږ د عوامو ته وایو چې تاسو مایوسه کېږئ نه دا عمل زمونږ دی دا عمل ستاسو دی دې لپاره موږ کار کوو دا انتظامیه هم زمونږ ده داسې د بل چا نه ده دوی موږ دپاره زمونږ بچو دپاره زمونږ همزولو کشرانو مشران دپاره لګیا دي شپه ورځ یوه کړې ده تاسو وګورئ سیکیورټي فورسز چې زمونږ کمونو لکه دوی ډېره قربانۍ ورکړې دي او چا لپاره او زمونږ د خلکو لپاره نو انشاءالله زه عوامو ته یم چې مایوسه کېږئ مه داسې به د احتجاج او داسې دغه به څه ضرورت که خیري نه راځي خلک هله کوي چې کله کار نه کېږي نو ایس ایچ او صاحب به تاسو ته ووایي چې یاره څه کارونه لکه خلک څونه ونیولی شو او چې څه دغه نو لکه دا انتظامیه ده دا تاسو سره مخامخ ته او موږ د خپل ډي سي صاحب نه ډي پي او صاحب نه زموږ ډي اس پي صاحب نه ټول نه چې موږ د عوامو طرف نه چې یو مطالبه کوو چې کوشش وکړئ چې خلک مایوس نه کړي او دا خلک زر تر زره ونیولی شي ځکه چې ډېر په نږدې سطح باندې لکه مخکې داسې حالات ډېر نه دي خراب شوي چې دا اوس څنګه چې دی وخت کې دغه شوه خو هغې موجودات دا چې غربت دی عمل حالات ټیک نه دي نو انشاءالله موږ به ټول په جمع باندې چې خپل انتظامیې سره ودرېږو او دا زموږ خلک دی دا به انشاءالله دا حالات کنټرول کوي خو که دې کې ورسره موږ وو نو انشاءالله ډېر زر تر زره به چې ارسه بټیږي تقریبا لږ ډېر حالات کنټرول شوي هم دي ولې چې دوی محنت دی دوی خواري ده نو انشاءالله زمونږ قومي وطن پارټي د عوامو سره په هر سخت وخت کې زمونږ د مشر جناب آفتاب احمد خان شیرپو سکندر حیات خان شیرپو چې دی نو دا وینا چې موږ د خپل عوامو سره شانه بشانه ولاړ وو په هر تکلیف کې په هر دغه کې به دوی موږ تپوس کوو دوی سره موږ ودرېږو نو انشاءالله تاسو مایوسه کېږئ نه موږ ستاسو دا انتظامیه زمونږ ده او انشاءالله موږ په شریکه د خپل ملک لپاره کار کوو ایس ایچ او صاحب له موقع ورکړو